الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور زما محترم و حاضرینو مسلمانان رونو علماء کرامو طلباء اعزامو او عوامو مرګرو تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن دا اجتماع د سهار نه شروع ده او د مردان سیټي دا اجتماع مقرر شوی دا سره دی چې دا د ضلع اجتماع نه ده د یو ښار د مردان اجتماع ده الحمدلله ثم الحمدلله هغه مرګرو لا داد او آفرین او شاباسه ورکوم چای محنت کړه دے مرګرو له دعوت ورکړه دے او دا پروګرامي خود دے
زما دعا دا چې الله دې دیلا د دې مهنت اجر او عوض ورکی او الله دې زید عمل قبول او منظور وګرځي. کله زله اجتماع نو شاید چې بیا په دې پټو کې بازای نو دا خو د یو سټي اجتماع ده. الحمدلله ثم الحمدلله چې مارګرو مهنت کړی دی او بیا زه د هغه مارګرو شکریہ ادا کوم چې هغه لاره کې ما ته هرکلی وي استقبال یې وکړه سره د دې چې زه د دې شوقین نه یم. د مردان د کلیم باچا او د نورو مارګرو چې هغه د نورو جماعتونو سره هم تعلق دی او زمونږ جماعت سره مینا او محبت دی. زه د هغوی هم شکریہ ادا کوم. الله د هغوی ټولو له ډېر اجر او عوض ورکړي. هر ځای کې چې خلک راجمع کېږي یو جلسه یو اجتماعي یو جرګی یو پروګرامي نو دا هغوی زړه کې یو مقصدي او د هغه مقصد دپاره هغوی خلک راجمع کوي. و دا مقصد کله دنیا د جاه و جلالی د اقتدار او د کرسی د وزارت او د بادشاہی دپاره کله دنیا د نورو مقاصدو دپاره او کله کله یو اجتماع او جلسه د دین د پاره چې د هغې اجر او ثوابي او الله تعالی خپل عذر او بهانه انسانان پیش کوي. زمونږ دا اجتماع او دا جلسه دا دنیاوي مقاصدو دپاره نه ده. موږ نه اقتدار غواړو نه کرسای غواړو نه مشرت او شاباسه او آفرین د چا نه غواړو. زمونږ مقصد دای چې مخلوق ته خیر رسی او د الله کتاب او سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منګه دعوت ورکو. یو نوم زمونږ پورې تړلی شوی دی چا د پنځپیر نوم دی او د هغې وجه دا ده چې پنځپیر ثوابای کې یو کلی دی هغه په دوه حصو کې تقسیم دی. یو ته صفو خیل وی او بل ته درې تپیا وی. صفو خیل صفو خان زما اتم نیکو زما د پلار نوم محمد طاهرو داغه د پلار نوم غلام نبیو داغه د پلار نوم خضر خانو داغه د پلار نوم زوتا خانو نجاب خانو داستل آخری صفو خان زما اتم نیکو. نیم پنځپیر هغه زما نږدې عزیزان او خپلوان دي او موږ د هغه کلي زمیندار پښتانه یو. زما نیکه په علماو باندې مینو او د هغه د علم د علماو سره شوق مینا محبتو نو هغه په میاش کې او ځل دعوت کو او د علاقې علماو لبه دعوتو کا هغه لبه انتظامو کا او چای به روډای خوړا نو ورته وی دعا وکي چې الله زما اولاد کې عالم پیدا کی. زما والد صاحب د شپږو کالو چې پلار وفات کېده نو هغه وصیت وکړ چې ما پس خیرات کوئی نو هغه پیسې د په سبق باندې ولګوي چې د علم وکي او د عالم شي. زمون خاندان کې مولا او عالم نو تیر شوه. زما والد صاحب علم وکړ هغه زما شوم ما چې زما پلار وفات شو ما په حجره کې لوبې کولې یو سړی راغی پټکې والو او زما ترته زما د پلار نوم واغس چې دا هغه سادر څه شو
زمانی که د ورځې به یو شان څادر د شپې به بل شان څادر او د تماکو کاروبار به کو زمیندار سړی وی زما هغه تره ورته ووایي چې هغه دې زوی په سر کړی و یخه یخني وه جمع و وی هغه سړی ورته وایي چې دا د ده حق نه دی دا څادر به مال راکې دا زما حق دی زه وړوکی وم او زما هغه تره راغی زما نه هغه څادر اخیسته او ما نه ورکو په زور یې رانه واخیسته هغه مولوي صاحب له یې ورکړ ما هغه څادر پسې جړا کوله اخیسته مې او د هغه زما په هغه جړا هم پروا نه وه هغه څادر یې واخیسته او هغه روان شو ما په زړه کې ووي چې اسلام خو خلک وایي د انصاف دین دی او د امن دین دی زه یتیم بچی ما او زما د پلار ګواټې څادر و د دوو تهو او دا یې رانه واخیسته او زه په یخه یخنای کې دغسې پرېښودم دا زمونږ د دین مشران او پیشوان دي کله چې ما علم وکړ او ما ته پته ولګېده چې دا دین خدا نه دا دی په بل رنگ کې پیش کړو دین کې خدا او چې د یتیم مال ته الله اور ویلی دي او الله وایي ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا چې د یتیم مال خوري نو ګېډه کې اور واچو نو څنګه چې ما جړلی و د پلار څادر پسې داسې به نور یتیمانان هم جاړي خو انشاءالله چې زه ژوندی ما یتیمان برانه نور نه جړوي او ما د الله کتاب راواغسته خلکو ته مې د قرآن او سنت خبره شروع کړه یو شور په دې ملک کې جوړ شو چا به وی زیارت نه مني چا به وی خیرات نه مني چا به وی دا پنځم مذهب جوړ کړی هغه تیاری وي هغه لاړې او زما والد صاحب وي ما له چا دوره ځای نه راکو چې ما د قرآن درس هغه ځای کې کړی وی ما مدرسو ته خطونه ولیکل مدرسو والا هم راله ځای نه راکو پر دې مردان کې ما یو منډای په کرایه باندې واغسته او زه به هفته کې راتلم او ما به دلته درس کو د قرآن کریم شروع د دې ځای نه شوې وه بیا دلته یو خان و شیرزاده خان نومې و هغه ما ته وی زما جومات کې درس شروع کا وی ما ته وی چې ستا جومات کې ځکه نه کوم سبا به درته خلک وایي دی د جومات اوباسه ته به بیا ما اوباسې او زه به وځم نه وی ولې به راته خلک وایي ما ځکه چې هغوی ته به تاوان وي هغوی ته به نقصان وي د هغوی به ماجب بندېږي وی نه داسې چارې نشي کېدی او ما لې ځای راکړه او د هغه په جومات کې ما درس شروع کړه د قرآن او زه به اتلم او راتلمه په هفته کې یو ځل او ما به د قرآن کریم درس کو شور جوړو پنځپیریان دي نن هم د ملګرو مې تاسو اورېدلي پنځپیر زنده باد او پنځپیریان زنده باد دا پنځپیر څه دین نه دی نه څه مذهب دی او نه څه نوې خبره ده خو یو سمپل یو لنډه یو مختصره خبره ده چې موږ وایو دین هغه دی چې هغه قرآن او سنت ذکر کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ویلی نو هغه دین دی او کنه هغه نی کړی زما مهربان نو هغه بیا دین نه خلکو د ځان نه جوړ کړی یو سړی راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د اسلام باره کې تپوسونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي حدیث کې راځي چې کله هغه سړی خبرې واورېدې نو هغه روان شو او په دې تلو کې هغه یو خبره کوي هغه وایي والله لا ازيد على هذا والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه زما دې په الله باندې قسمی
د دې خبرې نه به زیاتې هم نه کومه او د دې خبرې نه به کمې هم نه کومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تا چې راته څه ووایي والله لا ازید علی هذا ولا انقص منه، قسم په خدای زبا د دې نه زیاتې هم نه کومه زبا د دې نه کمې هم نه کومه. محدثین ګڼې معنی کوي او هغه د علماو مخکې موږ بیا وایو چې کله هغه دا خبره وکړه چې تا راته کوم دین بیان که دې نه زیاتې او کمې به نه کوم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوي او هغه هم لږه واوره. حضرت وایي من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل، من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه، سوچ بدی باندې خوشحالیږي چې هغه یو جنتی بنده ته وګوري، فلینظر الی هذا الرجل، هغه دې سړي ته وګوري. سړي کې څه کمالو، سړي کې څه داسې نوی کارو، خو خبره هغه ډیره قیمتي کړې وه چې په دین کې به زیاتې هم نه کوم او دین کې به کمې هم نه کوم. امام مالک رحمت الله علیه یو ځل یو مناظره کې د واسق دربار کې ویلی وو ایتونی شیئا من کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم، زه خو تاسو سره راغلی ما مقابله کومه، زه راغلی ما مناظره کومه، زه راغلی ما د بادشاہ دربار ته سر مې په تلی کې ایښودی دی، زه راغلی ما ټوله دنیا مې مخالف ده، خو ایتونی شیئا من کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم، راړی ما تاسو شی د قرآن او د سنت نه، قرآن او سنت را تراړی نو زبه قبول کما زبه ومنما. او کنه باباجی او داداجی خبره کې زما مهربان نو موږ د باباجی او داداجی دا خو یو باباجی او داداجی دی چې د قرآن په مقابله کې ټوله دنیا راشي نو موږ الله ته ورکو. د قرآن په مقابله کې نه مولا منم نه پیر منم نه خان او نواب منم نه وزیر او بادشاہ منم. قرآن چې سویلی دی نو هغه دین دی او موږ وایو په هغې باندې عمل وکړه. قرآن کې الله وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا ليس الامر كما يظنون، دا سن دا څنګه چې د خلکو ګمان دی 400 کی ایمان والا دی دی خوای چې ګیره پرې خدا پټکه و بس دا مولای صاحب دی دا مؤمن دی دا ایماندار دی. دا سنه هر سړی ایمان والا نه، ایمان والا باغ سوګي چا کې درې شرط رالل. قرآن وایي سوره نساء کې فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دا سنه دا څنګه چې د مخلوق ګمان دی 400 کی ایمان والا دی نه نه تراغی کامل ایمان والا نشی کے دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تراغی چستا سنت فیصلہ کنو گرزئی آغا مسئلو کی چد دائی درمیان زراغلی. یو دا چغم و خادر آلل نو دا پیغمبر پاک طریقے سنت آبا گوری او دا آغی مطابق بے کئی. دویم دا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا، بیا انمومی بزرنو کے تنسیا داغینا چستا سنت فیصلہ اکڑا. او درم شرط ویسلمو تسلیما، بیا هم غاڑک دیستا سنتو تا بیا غاڑکی خودلا.
علبا کامل ایمان والا کی دیشی چه غم راغه نو تپوس بگئی د پیغمبر پاک طریقہ سوا خادی رالا نو تپوس بگئی د پیغمبر پاک طریقہ سوا نبی علیہ السلام غم سنگا کڑے ہو نبی علیہ السلام خادی سنگا کڑے ہوا نو دا سی غمو دا دای چی کئی چیو خواتا مڑے شوئے ہو بل خواورلا کلا میخا لالو او کلا سنڈاو کلا غوی لالو او اگواری اللہ ڈنبے ماخام سپور نشی ڈنبی ماخام ور پسی دی گناہ باندی کئی آسے نوائی تشکو تاکی خاک کے او پڑنبی ماخام ور پسار با کرس پیسی بے پا کرس پیسو بے دکان نا صابون راڑا گوڑا بے راڑا چواری بے راڑی او دای بچا پی رئی خیوی مولیان بناسو یو بای ماتا تا در بخلے بل بای مادا تا ور بخلے نو چاگا اٹائی روانی شوی انو سے لولوی دکانو نا جوڑ کر وہ سیاسیان شو اگا اٹائی روانی شوی منگ تا غصہ پا دی زمان مہربان چه منگ والا اٹائی روانی کردی دی خود امیانو نا گیلا کهو چه زمان جنگ خستاسو پسار دے ستا مال بچ کهو ستا عزت بچ کهو ستا دا عقیدی او دا عمل اصلاح کهو او تاکی دورا غیرت نشه چه تو دا سڑے پا ماننگ او غیرت کهی اوریگا زمان پی غیرتو کما ناغیم مرگری شی آگئی میرا تاسو اسی اڑم یہی زمان مہربان یو ذل پدے مردان کے سن 1964 کی یو ڈی سی ہو او داغنو مسرفراز خان دا مانسیرے ہو آج زمانہ کے زمان زیلہ مردان ہوا زمان آلی سے پس بیلف راگے واردوی ڈی سی غختے او تب رازی 4 جون 1964 کے زمان علی سے وی زرالما چیزر ڈی سی دفتر تر عالم اس وقت ڈی سی ہوئی ما سلام واچو زکین آسم سنور مولیانو یو خانمو دی مردان زمان علی سے باغ زمانہ کی کولاو لنگائے پسار کے خدا زچکین آستما خبر شروع شی آغا خان پا ما دبکاو کرا وی سڑیا مصیبت دی جوڑ کرے و شر دی جوڑ کرے زمان علی صاحب سر بل مرگرے و خبر کولا وی چاگ داوی نو زمان علی صاحب ورطوی وی تا دا مردان خانی ازگواری دا سوابای خانی ما سرمن با دیو باسم کدی با دا خبر اکڑا غلے کین استادی کی کار نشتے مولیان راتا پریدا وی آگا خو غلے کین استا وی کتا زانتا دا مردان خانو آئے زد سوابای خانم صاحبی جیدادیم وی آگا خو غلے شو خبری شروع شوی آکم مولیان چیو اگئی لا جواب شو ڈی سی اول دبکے مبکے اکڑی خورستو بیا پوشو زمان علی سے بھی وی چه خبره ختمه شوا مولیانو تیوی زیغی خو رسخت کرل ما تیوی تکینا وی زکینا استما وی ما تیوی چه دا جنگ دی دی سر پس دی وی ما استا پا عزت دی او ستا پا مال دی وی زما پا مال او زما پا عزت مایاو مال دی دی خوری او زی بچکو ما زکا پا نکاح پیسی علی پا جنازہ پیسی علی پا مڑی پیسی علی پا لامبولو پیسی علی حساب میں واتاو کو اوستا پا عزت میں جنگ دے وی پا عزت سنگا ما آگا نشم ویلے بیا برا سر جنگو کیا سم راتا غصائے وی نو آیا راتا امامنگ پختانے چی چاہتا کنزل گو و استاد پلار نا جامعو باسم نو آگا بیا مرک گئی او چې بابا دی مرشی نو تا مولا توائی راشا تو اللہ غسل ورکا نو آگا تینا کپڑی او باسین دا آگا سکار دا چی استنجا والا کئی نو زوان پا خپل خپل پلارو لامبو چی عزت دی پکور کے پاتی شی آگا دا بیلٹو نیو وی کدا لانت را پورے نوے نو زبستا طالب شوے ہوں او پا دفتر کی کرسائے پری خدا پا
منگ دا خبره کو چې الله غزا دے چې داغه برابر بل هیڅوک نشتا. هر ساوری پار سے پوه دے دار سے نہ خبردار دے آغا بی پروا دے غی چاہتا محتاج نہ دے او مخلوق آغا دے چاہا محتاج دے آغا عجز دے آغا کمزور دے. ما چکم آیاتون لستیو پائی کیوں اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید. او خلقو تاسو ټول محتاج ی اللہ تا. یا ایوہ الناس یار فین داراڑ ایو اراڑ حاتم بھی اراڑ. علماء بھی پوئی گی وویر شئی خلق خبر آواو رئی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ او خلقو تاسو ټول محتاج ی اللہ تا. واللہ هو الغنی الحمید او اللہ ام دغا اللہ بی پرواہ استعالے شوے دے. اللہ چاہتا محتاج نہ دے. ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید. کدا اللہ خو خشینو تاسبا دا مخدز مکی رکی او نور خلق بنوی راولی. تا اللہ محتاج نہ دے. نو کدا دین خدمت کے نو پا اللہ لحاظ مارو دا اللہ لحاظ منا چدا دا رب احسان دے. اللہ خود سپون هم دا دین خدمت اغسطے دے. اللہ دا مارغانو هم دا دین خدمت اغسطے. نو چه مانا اللہ دا دین خدمت واغسطا نو زدی دا اللہ شکریہ ادا کم. دا اللہ شکریہ ادا کا اللہ وی وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندی دا پا اللہ باند سگران چتا برکی او نور براولی. ولا تذروا وازرة وزر اخرى نباری او بار ان کے بار دبل چا دبل بوجھ نشیو چاہتو لے پخواب اوی 1000 گناہ دے زما پکاڑا و 1000 گناہ ستا پکاڑا نا چاچے کم عمل کرے نو آگی سے لب ورکولشی وَإِن تَدُو مُسْكَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا. او گچغی وی او بوج والا د پارا د لری گول د خپل بوجا چه غم پی راغلے درد پی راغلے بیماری پی راغلے دا او دے بل چاہتا چگی وی وا پیر بابا را مدد شے ولو زوانا را مدد شے. اللہ وی دنا بوج نشی لری کولے. لا تزرو وازرتو وزر اخرى نباری او بار ان کے بار دبل چا. وَإِن تَدُو مُسْكَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا کچھگی وی او بوج والا دا پارا دلر کول دخبل بوج لا يحمل منو شیئون دنا بوج نشی لر کولے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر گوی دا دخبلا خپل نکتا وی چرا مدد شی اگر امداد نشی کولے. ہن ایکان بنیان دی دعا و توکا چه اللہ دی والا لولو مقامات ورکی. بیادبی و گستاخی مکوا عزت و احترامی کوا خصوصا دا قبر خودیر احترام و عزت کو. پاگی خپاکی ندی پاگی لار جوڑا نکی خوگوار حاجت روان ندی درد و تکلیف نشی لرے کولے. زمان ملک اللہ ارشوے ہو او چې بچا بالک تکلیف رائے وا پیر بابا پنے کا رامدد شے ولو ازوان پنے کا رامدد شے. او دا خبر دا شرک وا زکر دا اللہ سر بلسو کی صدار گرزو نو من خلقو تاوی دا شرک نازان و ساتھ یو توحید طرف تراشی. اول یو تانو اگر دا آواز شروع کرے ہو دا زمیدار سڑی زیو زما پلارو او ډیر تکلیفونه مصیبتونه پدې کې برداشت کړیو. الله اغلا مرګري ورکل شاګردانی ورکل او نن زه په دنیا په ډیرو ځایونو ګرځېدلم تر چینا پورې سنگاپور او تایلینډ او ملیشیا دبایں سعودی عرب او دې ټولو ملکونو کې تا چې کوم ملک ته تلم
نو هلته شاګردان دي او ملګري دي او د قرآن درسونه دي. الحمدلله ثم الحمدلله. زما خو دا امید نه و چې په مردان سټي کې به دوره ملګري. دا د پیر صاحب او د دوی د ملګرو د مولانا مسیح الله او د دې ملګرو محنت دی چې دوی دې دا کې تکلیف کړی، دا پروګرام یې کړی، دا صرف او صرف د دې دپاره چې د قرآن او سنت خبره وشي، د عقیدې او د عمل اصلاح وشي او دا خلک موږ تیار کو. نو بله اجتماع زموږ را روانه ده د دې میاشتې په 26 تاریخ به شروع کیږي سهار 9 بجو نه. نو په 26 په 27 او په 28 به بیا دعا کیږي پنځپیر کې چې هغې ته وایي اجتماعي پنځپیر. هغې له به انشاءالله بیا په لکونو باندې خلک را رواني. د پاکستان د ټولو صوبو نه خلکو ګاډي کړي دي او انتظام یې کړی. د بهر ممالکو نه ملګرو د افغانستان نه، د ایران نه، د سعودي عرب نه، د دبایں نه د اوس نه ځان له ټکټونه اخیستي او را روان دي. انشاءالله تاسو نه هم دا امید کوم چې تاسو به هم هغې ته ځان را رسوئ، بستره به خپله را اخیستي او 3 ورځې به هلته تېروئ او شریک به یې راځئ به. الله دې ټولو له ډېر اجر درکړي. اخر کې دعا کوو چې دا څومره ملګرو تکلیف کړی دې ځای ته راغلي دي دعا وکړئ چې د چا څه حاجتونه او ضرورتونه وي الله په خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. دا کم ملګري چې هغوی خدمت یې کړی دی دې ځای کې دا انتظام یې کړی دی د هغوی دپاره هم دعا وکړئ چې الله د دې ټولو د عمل قبول او منظور وګرځوي. دا پیر صاحب دی مدرسه چې اوس هغه نور هم په توسیع شروع ده، دعا وکړئ چې الله هغې کې هم ډېر برکت واچوي او الله هغه د دین یو لوی مرکز وګرځوي. انشاءالله هغه به زموږ د ټولو مرکز وي او موږ به د هغې سره تعلق